الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. دین اسلام اللہ تعالیٰ تا غاړه کې خضوع ته ویل کی، یعنی الله تعالیٰ ته تسلیمېدل، خپل خوخه پرې خودل، خپل مرضی هغه پرې خودل او الله ته تابع کېدل. نو الله ته خپل پوره وجود، خپل مال دا ټول تابع کول. مال با هغه د الله د رضا په ځای کې لګي او چې کوم ځای الله اجازت نه کړي هغه کې نه لګي. ټول ګناهونه څومره چې دي، په ګناه کې 1 روپۍ لګول د دې اجازت نشته، دا حرام کار. هغه ګناه دی، هم ګناه دی، دا روپۍ چې په کې ولګولې دا دی ډبل ګناه کو، بل ګناه دی ورپسې. دا رنګي دا جسم دا ټول الله ته تابع کول. دا سترګې به په خپل مرزه باندې نه چلای، یعنی الله پاک به ویلي باز دیونو کې چې دې ته به نه ګوري، لکه پردو زنانو ته به نه ګوري. او سترګې ستا خپلې دي، نظر پکې شته دی، خو لیکن الله پاک ویلي دي پردو زنانو ته به نه ګوري. دغه رنګې ژبه ده، نو بعضې خبرې الله پاک ویلي دي تاسو غیبت به نه کوئ، چغلي به نه کوئ، کنځل به نه کوئ، الزام به پچا نه لګوئ، تهمت به نه لګوئ، او پچموز یو ټوکې مسخرې به چا پورې هغه نه کوئ، او غلط نمونه به چاته نه اخلئ. دا ټول نو ژبه دې خپله ده، الله تعالی درکړې ده. نو دې وجې الله پاک چې څه ویلي هغه ځای کې ژبه استعمالوي، کوم ځای کې منع کړي هغې کې دا خپله ژبه دا هم نشي استعمال. غاښونه دي، معده دي، ګېډه دي خپله ده، خو څه څیزونه الله پاک ویلي دا سور دی، خنزیر غوښه ده، مرداره ده، سپي دي، خنزیران، لیوګان، د هغې غوښې شولې، سود او د جوارۍ مال شو، د غلا مال شو، هغې باندې تا ځان له فروټ راړل، غوښه دې راړله، څه سبزي وغیره دې راړل، دا حرام دي، نه به خورې. نو بس نه به خورې، اجازت نشته دی. داسې ډېر مثالونه دي. داسې ځایونو ته به دا خپې نه استعمالوي، قدمونه به نه اخلي کوم چې الله هغې ځایونو ته تلل منع کړي. دغه رنګې دا خپل دا زړه او دماغ دا به هم ټول د الله تابع کړي، یعنی خپل جذبات، خپل د ستا د زړه کې دننه کوم عقیده ده دا هم ته په خپله مرضی نشي کېښودلی. لکه ډېرو خلکو عقیدې جوړې کړي دي، نو بوتانو عبادت کوي، قبرونو عبادت کوي، غیر الله د هغې نه غواړي. داسې عقیدې چې هغه قرآن او حدیث الله رسول اجازت نه کړي، داسې عقیده، یعنی عقیده څه ده؟ یو مضبوط سوچ دی، زړه کې یو مضبوطه خبره کېښودل. او جذبات دا هم د خپلې مرضی نشي ساتلی. لکه مثال په طور باندې یره دا یو جذبه ده، نو یریږي به صرف الله تعالی، او خاص کر بغیر اسباب یره صرف الله نه وکړي. یو خدای کنه لکه موسی علیہ السلام چې کله همسا وغورځوله، هغې همسا نه غټ خامار جوړ شو، مار جوړ شو، نو دا ښکاره یو د یرې څیز دی، نو هغه ته ویرېده، دې کې ګناه نشته دی. دا زمری ولیده، د یرې یو بل مخه څیز دی، هغه ته ولیده، یره در باندې راله، فوجس منهم فی نفسی خیفه، نو دې کې څه ګناه نشته. لیکن هېڅ یو څیز نشته او ته یریږي، کله بت نه یریږي، کله قبر نه یریږي، هغه هېڅ نشي کولی، ته یریږي. نو بغیر اسبابو نه یره دا صرف د الله تعالی نه وکړي. مونږ اوس الله تعالی وینو نه، خو زمونږ عقیده ده چې الله پاک مونږ ویني او زمونږ نه خبر دی. نو یره صرف د الله تعالی نه، د خدایتوب یره صرف د الله تعالی نه هغه پکار. دغه رنګې امیدونه دا د الله تعالی نه، او د الله نه سوا چا سره مینه د دې اجازت نشته. دا مینه یو جذبه ده که هر انسان مینه کوي. نبی اسلام فرمایي چې کوم سړی مینه نه کوي او د سره څوک مینه نه کوي د کې اړو خیر نشته.
لکه ډېر خلک یې کنه هغوی دا ټوله دنیا مې بدې شي نو دا کس خراب شوی دی خلکو سب ظلمونه زیاتی کړي وو کار څه چل شوی دی خو دې انجام ته به دی نه رسي ځکه اجازت نشته ټول خلکو نه ته نفرت د دې اجازت دا نفرت هم یو جذبه ده د دې اجازت نشته نو مینا د هر چا نه سوا د الله تعالی او بیا په مخلوق کې د هر مخلوق نه خپل ځان نوم سوا د مور او پلار نوم سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وکړي نو دا جذبي دا به هم د الله تابع کوي غصه یو جذبه ده کوي انسان له غصه ورځي خو لیکن الله پاک وی غصه به کنټرول کوي والکاظمین الغیظ غصه به قابو کوي او دا پهلوانی د نبی اسلام وی دا سیده لکه یو پهلوان کس دی او سو کې راو پرځو واقعي یو پهلوان را پرزول دور ګران کار نه غصه قابو کول ډیر ګران کار چې چا باندې غصه رااله او دغه وخت کې د ځان قابو کول دا ډیر د پهلوانۍ کار اساسان کار نه نو دیو جنا چونکه ډیر غټ ګران کار دی دا غصه قابو کول نو الله رب العالمین دې کس لا چا چې غصه قابو کړلا سپیشل هوري ولا ورکی په آخرت ورته وایي چې خوخه کا دا ولي یو عمل ډیر زیات اوچت کړي او بیا دې ته وګوره چې دا څه کس د الله د غضب نه بچ کی د غصه د لورغلی وا او غصه قابو کړلا او پاغه غصه باندې عمل ونکړ نو الله پاک دنه رضا کی د باندې غصه نه کی نو دغه رنگي خندا ده دا ته په سیس باندې خوشحالي کې بالکل خوشاله شه جائز کار نبی اسلام یې صدې زړه غواړي خوراک کوا اسکاک کوا لباس غوندا خو لیکن تکبر بنه کوي او اسراف بنه کوي حرام بنی پکې ریاکاری به پکې نه دا څه نو خندا اجازه ده ته په سبانه خوشاله شي او خندا خو لیکن نبی اسلام فرمایي دا بلک بلک خندل زړه مړکې دینه ځات دا خلق اړیږي راړيږي سم ته وایي چې پیریان پیراغلي دا څه قسمه خنداګانې دینه ځان ساتو وګړه اخیری خبره دا جړه دام یو جذبه ده او خلقو دا یو عمل دا جذبه د الله د لپاره دا پرې خو دی په ګډه در راشي چې ته نور څه تکلیف پی راشي نو بچاړي چا پسی بو جاړي لیکن د الله د یری د وجه جړل کوم چې پیغمبرانو کار صحابو کار چې د الله د یری د وجه وجاړي هغه خلکو پرې دی وجه دا پریشانه ډیره تاسو ته پته ده ډاکټران دا وایي چې کله تا وجړل نو جسم نه ډیر زهريله مواد دی وخت کې هغه خارجي نو چې تا جړه کوله د الله د یری خاص کر نو صحت بدلو الله خسر نو ډیر کسان دي هغه ګناونه کوي نو سپکار ولدا د چوجاړي چې دا زهر د ګناونو بهر وزي هغه جاړي نه هغه سیوا کیږي زړه باندې زنګ لګي تور داغونه لګي بیا ویره پته نه لګي بے سکونی دا پریشانی دا او ټینشن دی سکون نشته دی سکون بسراش دا زړه صفاګړې نه چې زړه صفای نو له سکونی دا زړه ګنده دی سکون بسنګ راشي ګنده کور کې سو خوشحالي نو ګنده زړه باندې بسنګ خوشاله شي دیو جنا یو شاعر ویلی دی چې हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर दाना چې بس هر وخت د خنداګان راغستی لک قبر عمر یاد کا زنکدن یاد کا قیامت ورځ یاد کا هغه کې داغه د وجه خپل ګناونه چې د کړي ژوندۍ خرابه تیر کړي دا هغه یاد کا وجاړه الله ته وجاړه چې الله دې معاف اقول قولي هذا استغفر الله